تعلیم الاسلام سبق نمبر 4 Islamic informations English نوم یې دا دی ښه lesson number 4 for kids in Boy and other Muslims for all Muslims a humanity for all humanity. اوس دلته ته څه وایي ښایي چې یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خدا تعالی کی پیغمبر ہے دا څنګه معلوم شو چې پیغمبر څنګه خدای پیغمبر و کنه رسول الله علیه السلام د خدای پیغمبر جواب انہوں نے ایسے اچھے کام کیے دسی کارونه وکړل اور ایسی ایسی باتیں دکھائی دسی خبریں خدا اور بتائی جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا چې پیغمبر نه سوا دا کار څوک نشي کولی لکه معجزې وي که نه معجزه د پیغمبر په پیغمبرۍ باندې دلالت کوي معلومیږي چې دا سړی داسې کار وي که نه چې هغه د عادت خلاف وي اسبابو نه پاسه دنیا کې که نه اوس دلته کې چې شک کوې که نه خو اسبابو سره به کوې لرګی چې مته هغه چې ولې وګوري مات شي دي معنی دا چې جادو نه دی که نه ځکه چې جادو د ذلیل سړي نه راوځي بېدینه کس وي او دا جادو نشي کېدلی چې یو نیک کس وي پارسا وي متقي وي واضح خبره چې دا څه شولو موجود بل سوال دی کیسې معلوم و چې قرآن شریف خدا تعالی کی کتاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه د خدای رسول یم که نه دا څنګه معلومه شي چې قرآن شریف د خدای کتاب دی څوک درنه تپوس کولی شي که نه جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے خدا تعالیٰ نے میری اوپر نازل کی ہے چې دا د خدای کتاب دی او خدای تعالی ما باندې نازل کړی دی او بله پکې دا خبره ده چې قرآن کریم بې مثاله شی دی که نه څوک د قرآن کریم په شان دی آیت نشي راوړلی دې په شان دی کتاب نشي جوړ د دنیا طاقتونو دا خبره زومیلې ده او کوشش کړی دی سرتوړ کوشش هغه به وجود غټ غټ شعرا په صحابو هغه خلک پیل شوي دي ښه که نه د قرآن کریم په شان دی هېڅوک چې نشي راوړلی که دا د مخلوق کلام وا که نه مخلوق جوړ کړی به بارچا کول شو ځکه چې خدای پیدا کړی سر د پاسه سر دی خو چې نشي کول دي معنی دی چې د خدای کار شو ځکه چې خدای نه پاسه طاقتور څوک نشته بیا خو اوس دا خبره تپوس کې چې قرآن مجید حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا جواب تھوڑا تھوڑا نازل ہوا کبھی ایک آیت کبھی 2-4 آیتیں کبھی ایک صورت جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا چې قرآن کریم په یوه ځای نازل شوی که مختلفو موقعو باندې نازل شوی و دا د دې چې ګوره قرآن شریف 2 ځلې نازل شوی دی یو ځلې د لوح محفوظ نه اسمان دنیا ته نازل شو دفعة واحدة یو ځلې پورا بیا د هغې ځای نه 23 کالو کې به حسب ضرورت حسب موقع چې ضرورت به پیښ شو که نه خدای تعالی به کله آیت نازل کړه 2 کله 3 کله 4 کله پورا صورت نه دا به کېدو بیا خوسی چې کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہو په څومره مدت کې څومره ورځو کې جواب 23 سال میں په 23 کالو کې خوسی چې سوال قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا څنګه نازلیدو جواب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یہ صورت سنا دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلوا کر لکھوا لیتے تھے چې جبریل علیه السلام به رالو که نه د خدای تعالی نه به ایتونه وغیره راوړل که نه صورت بیا به پیغمبر علیه السلام ته اورو پیغمبر علیه السلام به له غوږ نیولې ښه په توجه سره ښه بیا به خدای پاک وله یادو باسه قرآن کې د خدای پاک ویلي که نه ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه د څوک نشي الخا پیغمبر علیه السلام زړه کې به خدای کېنولو بس قرآن کریم ښه که نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چې واورېده بس بیا به یادېدو ورته که نه خدای پاک ورسره وعده کړی و چې کله مونږ قرآن درته یایو که نه صحیح ده که نه چې کله مونږ درته قرآن یایو نو ته بیا مه یه مونږ سره ټوله غوږ نیسه ځکه چې مونږ یې تا له محفوظوو په تاسینۍ کې صحیح ده تاسیني نه به نه وځي سوا د هغو ایتونو نه چې خدای وغواړي هغه د نه هېرېدلی شي که نه نور د تاسیني نه به نه وځي بیا پیغمبر اسلام صحابي راوبالو که نه کاتبین یې وحي ورته ویلی شي چې وحي لیکي که نه هغو بیا لیکو چې پلانی آیت دې ځای کې ولیکه پلاني صورت سره پلانکي آیت وروسته پلانکي آیت سره ده داسې د څومره چې قرآن کریم لیکلی شوی دی که نه دا د پیغمبر اسلام
خودلې مطابق لیکل خو شوی دغه دي. مخکې ګاډ واړو چې په دوالونه لیکله او په یوازې لیکله او ګاډ واډ یې ښه مخکې خو کاغذ نه و که نه چمړو باندې لیکل شو، کاڼو واڼو باندې که نه. دیوالونه زمانه مطابق حاجت یې مخکې زمونږ کپړې د ټاټ ولوي. وروسته څومره تبدیلي راغله، اوس پستې مستې جوړې شوې. ها اوس مخته سے ها सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्यों नहीं लिख लेते थे خپل په نه لیکل؟ جواب इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम امی थे. پیغمبر اسلام امی و. امی هغې ته ویلی شي که نه چې لا یکتبو ولا یقرأو، څه پړولی نشي او لیکلی نشي. او دا په نورو انسانانو کې عیب دی چې امی وي، ښه که نه، چې لیکل نشي کولی، پړول نشي کولی. پیغمبر اسلام دپاره دا صفت عظیمه ده. ښه صحیح ده که نه؟ دا خو دې دپاره خدای پاک امی ساتلی و که نه، چې صحابه دپاره څوک اعتراض ونه کړي چې دې خو پلانکي ځای کې سبق ویلي دي، ځکه اوس داسې ایتونه جوړول شي. وخت کېدو که نه چې یو سړی سره څه ویلي نه عجیبه غوندې خبرې شروع کړي، دا سړی عجیبه غورځوي که نه. امیا و پیغمبر سلام که نه و بیا یې زنت پیغمبر سلام ته ډېر علما ورکړه ټولو خو امی و که نه چې شیخ یې نه لیکلو که نه، شی یې نه لیکل یې نه کولو، همدا شی ته چې شی نه یلو، څه تا ته بل شی راوړي وایسه دا څه شی دي؟ قرآن کریم او حدیث علم دا چا نه زده کړې نه و چا نه که نه، دا خو پاسه نه راغله ده. قدرتي خدای په قدرتي موقع چا خو جبریل علیه السلام وحي راوړله وه ته که نه، وحي سره حاصل شوی ده دا علم، چېرته انسان یې نه ده زده کړه. صحیح ده. جبریل علیه السلام یې هم استاذ نه دی، صرف واسطه ده. ټیک شوه. الله تعالی یې معلم ده بذاته. صحیح ده. سوره صحابه کرام پیغمبران سوره راغلي سوه د خدای نه ټولو نه زیات علم یې پیغمبر سلام پیغمبر اسلام سره علم ډېر و که نه. اوتیتو علم الاولین والآخرین، ماته د اولو نه ونیسه تر اخرو پورې ټول علم راکړی شوی دی. پیغمبران صحابه کرام ټولو نه زیات علم پیغمبر اسلام سره و که نه. دا خو زمونږ عقیده ده چې پیغمبر اسلام علم د ټولو نه زیات و او دا خدای پاک ورکړی و. خو دا امي خې ځکه جوړ کړی و که نه، که چېرته دې لیکن میکن زده بیا خو خلکو انده اعتراض به کولی، دي خو یلي دي ځکه دې کول شي. یو سړی سره څه ویلي دی ټول عمر داسې ګرځېدلی دی چې هغه داسې نن کمیسټرۍ پړول شروع کړي د 12مه له ته نه حیرانېږي وله، ها که نه حیرانېږي چېرې دا خو کرامت کیدلی شي، بیا خو څه بالا دا وړکې خو جادو وي، داسې نه یې ته به ولې ډېرې خوب کې زده کړی شوی دي که څنګه. خو دې معنا دا شو چې دا پیغمبر دی دا خدای که نه، داسې کیدلی نه شي. نه چا نه څه زده کړو نه څه وي، په پاک محل کې اوسېدلی دی او ټول عمر یې په پاکیزګۍ کې تېر کړی و که نه. صحیح ده. نو دا د پیغمبرۍ دلیل شو که نه. امی کسی کہتے ہیں چې د امی چشتل شي جو جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو چاہے اس نہیں ویلی اسی امی کہتے ہیں. امی نه د امی خمور تل شي، امی جان امی د تلفظ ښه که نه. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا چاہے نہ ذکر، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا. خدای پاک علم ورکړی دا په وحي ذریعے سره. صحیح شو. حضرت جبریل علیہ السلام کون ہے؟ جبریل علیہ السلام څوک و؟ جواب فرشتے ہیں خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کی طرف لاتے. دا خصوصي فرشته ده، مقربه فرشته ده د خدای پاک. دی به پیغمبرانو ته وحي راوړله. صحیح ده که نه؟ څومره پیغمبران دنیا ته راغلي ټولو ته به یې وحي راوړله.